يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني. إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. إنها لحظات شكر وامتنان لك مني. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني. يا رفيق الدرب إني أذكر الفضل وأثني. بسم الله الرحمن الرحيم. بلدة منسوباتنا مفعول فيه دي أو دويم نمي دي ظرف. مفعول فيه ستوي تعريفه ما فعل فيه فعل الفاعل من الزمان أو المكان. فعل لفاعل بك واقشي برابر خبر لك زمانك واقيوي أو كمكانك واقيوي. بيا مفعول فيه بدو قسم له مطلب ظرف يابا زمانوي يابا مكانوي. زمان بدري قسم له مختصة دويم نمي دي محدودة. دويم قسم دي معدودة. دريم قسم دي مبهمة. زماني مختصة وي چی په جواب د متا استفهامیه کې واقع کیږي هغه ته ویل شي زماني مختص او دویم نوم دی محدوده. مثال بوالو متا عدت نو ته جواب کې چې عدت يوم العيد نو دا يوم دلته زماني مختص ځکه په جواب د متا استفهامیه کې واقع شو. دویم قسم د زمان هغه معدود دی. معدود هغه زمان ته وی چې په جواب د کم استفهامیه کې واقع کیږي نو هغه ته ویل شي معدوده. مثال كم اعتكفت تبي جواب كي اعتكفت اسبوعا. دا اسبوعا دا زماني معدود ده ذكر بجواب ده كم استفهاميه كي واقع شو. دريم قسم دي مبهمه. مبهم ستوي ما دل على زمن غير محدد چې دلالت کوي په یو زمانه باندې خو معلومه نه محدوده نه. دا لك حين شو وقت شو مده زمن لحظه وغيرها. مثال الله فرمي هل أتى على الإنسان حين. دلته حين زمان مبهم واقع شوی. مبهم ول دي توي چې دلالت کوي په زمان غیر معین باندې. دویم قسم د مفعول فيه یعنی د ظرف هغه مکان دی. مکان به په څلور قسمه دی. اول پکې اسماء الظروف المشتقه من المصادر. هغه اسماء الظروف چې جوړ شوی مشتق شوی اشتقاق شوی د مصادرونه. لك الله فرمي وأنا كنا نقعد منها مقاعد. مقاعد ظرف مشتق د مصدرنا د قعودنا دا مشتق شوی دی او قعود مصدر دی. نو دلته مطلب چې دغه د ظرف چې کوم څلور صيغې دي په هغه کې چې یو صيغه واقع شي نو بیا هغې ته ویلی شي اسم ظرف مشتق من المصدر ورته ویلی شي لکه مفعل مفعلان مفاعل مفعل دغه ګردان د ظرف. دویم قسم د مکان دی اسماء المقادير. اسماء المقادير هغه الفاظ چې دلالت کوي په مسافه معلومه او معینه باندې لکه میله فرسخه بریده. ته سافرت میلا ته سافرت میلا یا فرسخا یا فرسخا. فرسخا منصوب ذکر چې دلته دا مفعول فيه ظرف واقع شوی دی مکان. دریم قسم مبهم دی. مبهم هغه ته وایي چې هغه لپاره خاص حد نوي لکه اسماء الجهات السته فوق تحت يمين شمال دغه اتجاه عند وسط وغيرهم دغه. لکه مثال صليت خلف الامام. خلف منصوب د ځکه چې مفعول فيه کې مکان دی او مکان مبهم دی. او موږ ویل چې مبهم دی ته وایي چې خاص حد او اندازه ولا نوي معلومه. بالمثال وقف الحارس امام البيت. امام دلته ظرف دی. ظرف کې مکان دی او مکان کې مبهم دی ځکه چې خاص حد معلوم ولا نشته. اخرنی قسم د مکان هغه التي لها جهات. هغه اسماء الظروف چې هغه خاص جهات لري خاص حدود لري لکه بیت مسجد غرفه بلد قريه. یو اهم پیدا هغه دا چې دا کم مخکې شپږ اقسام تیر شو چې زماني مختصه او معدوده او مبهمه او به مکاني هغه اسم ظروف اسماء ظروف چې مشتق د مصادر او اسماء المقادير او مکان مبهم. شپږ وانو کې به تقدیر د فی وي غیر د اغنا التي لها جهات. دې قسم کې به اظهار د فی خامخا پکار وي. تطبیقات عملیه اوس راځو په نصوص پرانا کې مفعول فيه کې لږ عملی او پریکټیکل تطبیقات کو. الله فرمای ودخل المدینه على حين. نو حين دلته زمان دی او زمان کې مبهم د مونږ مبهم دي ته وایي چې دلالت کوي په یو زمانه په زماني غیر معین او غیر محدد باندې. الله فرمای او اطرحوه ارضا. دلته ارضا ظرف مکان مبهم دی. زرت صديقي مساء. مساء زمان دی
همدغه رنګ الله فرمای ثم لنحضرنهم حول جهنم. حول ظرف مکان دی او مکان کې بیا مبهم دی او موږ ول مبهم دی ته وای چې هغه د پاره خاص حد نوي. الله فرمای قالوا الان جئت بالحق. الان دلته ظرف مکان دی زمان دی. الله فرمای الا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها. ابدا ظرف زمان دی. يد الله فوق ايديهم. فوق ظرف مکان مبهم دی او مبهم موږ ویلو چې هغه د پاره خاص حد محصور نوي. الله فرمای قالوا لبسنا يوما او بعض يوم. يوما زمان ظرف زمان واقع شوی دی. وفوق كل ذي علم عليم. فوق مكان مبهم دی. الله فرمای سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. ليلا زمان دی. الله فرمای فول وجهك شطر المسجد الحرام. شطر ظرف مکان دی او مکان کې بیا مبهم دی. الله فرمای وكان تحته كنز. تحته منصوب دی بنا بر ظرفیت ظرف مکان مبهم دی. كأن لم يلبسوا إلا ساعة. ساعة ظرف زمان مبهم دی. وحين تسرحون هم ظرف زمان مبهم دی. إني دعوت قومي ليلا ونهارا. دا دواړه مفعول فيه ظرف دي او ظرف کې بیا زمان دي. وصلى الله وسلم. وبا اسم الګورو درخواست کړو چې تاسو دا ویډیو په ترتیب سره مونږ ته ملاو بشي. مونږ به هغه ته ویل او تاسو دا څوک چې نورم تمنا لري نو تاسو اسلامي بات ته رجوع کولای شئ. چینل ته هغه ډیر ترتیب سره ورکړي. الله دې اجر ورکړي. همدا غرنګ دعات الخير به ډیر زر هم ورکړي ان شاء الله خپل چینل ته او د فیسبوک پیج نه به ان شاء الله ډیر زر نشر کی. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق محمد.